بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي منګه د خاص خبر شروع کړو نه کتاب الله شل اقسام په څلور تقسیماتو کې راګیر دي نو شل اقسامو کې اولنې قسم خاص ته او خاص كل لفظ وزيال معنى معلوم على الانفراد كل لفظ و په منزله د جنس او زي عثره مهملات وتل معنى وزيال معنى سره مهملات وتل معلوم مراد کا معلوم المراد مشترک دی وته اګه معلوم البيان مشترک دی بیان وزي بیا على الانفراد سره د دوه ټکی وزي مشترک دی وزي او عام ته وزي بیا چې لګي لفظ ذکر کړل لګي نظم ذکر کړو نو دا چې اصل ټکی هغه لفظ دی اصل ذکر کړل او دویم دا د ادب خیال ساتل لري دریم دا چې لګیدل کې دې څه کړی را کدا نظم ذکر کړل نه خلکو بزین کې بیا دا راتل چې دا خاص صرف د کتاب الله قسم دی حال دا یو د کتاب الله قسم نه بلکې دا خو دغه قسم دی دا ټول کلمات عرب کې استعماليږي بیا چې لګي کلو ذکر کړه کلو خدای احاطه د افراد د پرازي او تعریف د ماهیت او حقیقت کېږي دغه نه کېږي د افرادونه کېږي نو لګي هغه اصطلاح د منطقيانو ده دلګي دا کلو دا منګه ذکر کړه د تعریف د جامع معنی کېدو د پاره او د تعریف جامع معنی کېدل بغیر د لفظ کلو نه کېږي نو څه ذکر کړه ده بیا اوس وایي چې د خاص درې قسمونه دي د خاص څو قسمونه دي درې یو خصوص الجنس ته یو خصوص النوع ده یو خاص الخاص ته خصوص العين خصوص الجنس دی ته وایي چې د جنس په اعتبار سره خاص وي اگر چې افراد ډیر وي خصوص النوع دی ته وایي چې د نوع په اعتبار سره خاص وي اگر چې افراد ډیر وي او خصوص العين چې هغه د تعداد په اعتبار سره هم یو وي او د افراد په اعتبار سره هم یو وي خصوص الجنس د دې لپاره دلته کې یو تاسو په دای کې په منطق کې جنس نوع فصل ویلو چې جنس الدغه تاسو له کلی مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق لکه حیوان دغه لپاره مثال ویلو جنس دا حیوان دی ځکه د دې د لاندې د چې کلی د چې ډېرو افراد باندې ویلېږي دا چې ډېر افراد چې دغه حقیقتونه مختلف دي لکه حیوان ناطق انسان حیوان ناطق حقیقت او ماهیت بدل له او د حمار حیوان ناحق ته اس حیوان قاهل له الته ویلو کنه او الته کې تاسو ویلو چې نوع ویل کې کلی مقول على كثيرين متفقين بالحقائق چې دغه حقیقتونه وي او الته کې د نوع لپاره مثال ذکر کړو انسان چې د دې دلانه افراد نارینه او زنانه دي نارینه او زنانه د دې حقیقتونه یو شان دي ځکه دا خزه حقیقتو حیوان ناطق ته او د سړي حقیقتو حیوان ناطق ته ویلو کنه دلته کې د حقایق سره زمونږ بحث نشته ده دلته کې زمونږ د اصولیین او بحث نه د اغراض سره ده د څه سره ده د اغراض سره نو د جنس تعریف پیدا کوي کلی مقول على كثيرين مختلفين بالاغراض چې دا کلی د چویلېږي په داسې ډیرو افراد باندې چې دا اغراض مختلفي او د نوع تعریف کوي کلی مقول على كثيرين متفقين بالاغراض چې اغراض یو شان دي نو دا جنس د لپاره مثال دلته انسان دی د جنس د لپاره انسان مثال دی ولی ځکه انسان کلی دا مقول على كثيرين متفقين مختلفين بالاغراض چې اغراض مختلف دي د انسان د لاندې د انسان د افرادو کې یو رجل دی یو امرأتون دی نو د رجل اغراض د سیوا جدا دي مختلف دي سړی چې حاکم جوړې دی شي سړی امیر جوړې دی شي سړی چې نه د کور نه بهر کارونه وکړي او خدا دا به د کور د نن کارونه وکړي مستفرشه وي بچي به راوړي دغه دا اغراض دي نو دا مختلف اغراض مختلف دي حقیقتون سره زمون کار نشته ده پوه شئ او نوع د اصولیین باندې کلی مقول على كثيرين متفقين بالاغراض چې دا اغراض متفق وي لکه رجل دا نوع ده او امرأة دا نوع ده پوه شئ لکه پوه شئ په معنی او خاص الخاص خصوص العين چې دا غي فرد هم وي او لفظ هم دغه وي په دې معنی پوه شئ تاسو تاسو پوه شئ په معنی اوس دا دی چې د ډیر سيزونه د سي دي چې کم د منطقيانو په نسبت باندې نوع ده او د اصولینو په نسبت باندې جنس ده لکه الته کې د نوع لپاره مثال هغه انسان ذکر کړو کنه
د جنس لپاره مثال هغه حیوان ذکر کړو منطقيانو د جنس لپاره حیوان د نوع لپاره انسان حال د څه وکنه او ناطق د فصل لپاره استعمال کړو او دلته کې د جنس لپاره انسان مثال دی او دغه لپاره مثال دی د رجل یا امراتون د نوع لپاره پوه شئ په دې باندې پوه شئ تاسو ځکه چې منطقيان د حقیقتونو نه باس کوي او موږ د حقایقو نه باس نه کوو موږ باس د اغراض نه کوو نو ډیر کرته یو سیز نوعوي د اصوليینو په د مناطقو په نسبت او هغه جنس وي د اصوليینو په نسبت پوه شئ په دې باندې اوس ورولې وهو اما ان يكون خصوص الجنس او دا خاص دی نه درې قسمونه دي یا به وي دا خصوص الجنس او تعریف خپل کوي او خصوص النوع او خصوص العين یا بخصوص النوع یا بخصوص العين وي دا وی تقسیم للخاص بعد بیان تعریفه دا د خاص تقسیم دی دا غي د تعریف نه ورستو چې اول منګه تعریف بیان کړه خاص دا غي د ورستو منګه اقسام ایل خصوص الذي یعنی هغه خصوص يفهم في زمن الخاص چې فهميږي د زمن د خاص نه وې دلګي و هو ټکې ده کنه هو ضمیر ده د هو ضمیر د لپاره مرجع خصوص ته و خصوص خو دا مخکنه نه ذکر کړي نو خصوص اگر چې ما صراحتا نه ذکر کړي لیکن لفظ خاص می ذکر کړي ره نو په خاص کې د نه د خصوص ضمنن شامل له نو ځکه ورته د ضمیر راجع کو ایل خصوص الذي یعنی هغه خصوص يفهم تفهميږي من ضمن الخاص د ضمن د خاص کې مما يكون خصوص الجنس یا بدا خصوص الجنس وي خصوص الجنس تعریف سره بأن يكون جنسه خاصا چې جنس دا خاص وي بحسب المعنى په اعتبار د معنی سره چې په اعتبار د معنی سره جنس خاص وي و ان يكن ما صدق عليه متعددا اگر چې بچا باندې صادقي کې چاغه سوي ډیر وي په خپل به مثال نه وي او خصوص النوع یا خصوص النوع على هذه الوتيره په دې طریقه باندې په کومه طریقه باندې چې د معنا په اعتبار سره نوع خاص وي او افراد اگر چې افراد متعدد وي او خصوص العين یا به خصوص العين خصوص العين څه ته وایي اي شخص المعين یعنی یو معین شخص کا وهذا اخص الخاص او دا د ټول خاصونو کې د ټول نه غټ خاص ده والجنس عندهم دا عندهم نه مطلب د دې اصوليين په نسبت د اصوليين په نسبت جنس تعریف سره عبارت عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالاغراض چې دا عبارت دا کلینه چې ویلېږي په ډیرو افراد باندې دا څه ډیر افراد مختلفین بالاغراض چې دا اغراض دی ولنه جدا جدا وي دون الحقائق نه حقیقتونه دا هغه کما ذهب الیه المنطقيون لکه څنګه چې دي منطقيان او منطقيان خود جنس هغه ته وایي چې هغه کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق نو زمونږ د حقیقتونو سره کار نشته زمونږ د سره کار دی والنوع او نوع عندهم د دې اصوليين په نسبت کلی مقول على كثيرين متفقين بالاغراض چې دا کلی دا چې ویلېږي په داسې ډېر افراد باندې متفق وي د اغراض په اعتبار سره نه د حقیقت په اعتبار سره كما هو راي المنطقيين لکه څنګه چې دا راي د منطقيانو ده فهم واذا اصوليين انما يبحثون عن الاغراض دون الحقائق ودود اغراض نباس کوي د حقائق نباس نه کوي نو فرب نوع عند المنطقين جنس عند الفقهاء نو ډیر کړه د فقهاء باندې یو څه نوعوي او هغه د فقهاء د منطقيانو باندې یو څه نوعوي او هغه د فقهاء باندې سوي جنس وي كما يظهر عن الامثله التي ذكرها لکه څنګه چې دا خبره ظاهريږي دا امثلهونه کوم چې ذکر کړی دي مصنف رحمت الله علیه په قولی په خپل قول سره ک انسان ورجل وزید نو انسان مثال له د جنس لپاره او رجل مثال له سره لپاره او زید مثال له سره لپاره د شخص معین خاص خپل باندې خبرګه فالانسان نذير خاص الجنس انسان نذير د خاص الجنس ولې فانه مقول زکدا ویلګي على كثيرين مختلفين بالاغراض فان تحته رجلا وامراه زکدا دین لاندې یو سړی یو خضره افراد یو سړی یو خضره والغرض من خلقه الرجل او دا سړی د پیدائش د اغراض سری هو كونه نبيا جداب نبی نو بریغه اشاره لري خبره ده چې د نبی لپاره سړی کېدل ضروری دي زنانو کې پیغمبران نشته مریم علیه السلام ته اسی پیغمبر وي پیغمبر نه علیه السلام سره برکت ته پاره وي و امام او امام جوړې دي شي په مانځ کې امام جوړې دي شي او د ملک حاکم او حکمران جوړې دي شي
وشاهدا فی الحدود والقصاص او په حدود او په قصاصو کې دا گواه جوړې دي شي ومقيما للجمعه والاعياد او دا رنګ جمعې منځ لره او عیدونو منځون لره قائمون کې ګرځي او دا زنانه دا د جمعې او د اختر منځونه نشي کولای والغرض من المرأه د خزر پیدائش نه مقصد څه شری کونها مستفرشه چې دا مستفرشه به مستفرشه یعنی لاندې به سملاستیدون کی آتیه بالولد او راتلون کې به د بچو بچي براوړي مدبره لحوائج البيت د کور کارونه مارونه وکي وغیر ذلك او د دین علاوه نور کارونه دي دي لکه پوه شو نو د خزي هغه د اغراض جدا دي او د سړي د پیدائش اغراض سند سړي جدا دي پوه نه شوي کنه والرجل نذير خاص النوع او رجل چې دا نذير د خاص النوع ولې فانه مقول على كثيرين زکدا دسه کلیله چې ویل کېږي په ډیرو افراد باندې په داسې ډیرو افراد باندې متفقین بالاغراض چې دا اغراض په اعتبار سره د یو بل سره یو متفق دي ولې فان افراد الرجال كلهم سواء في الغرض زکه افراد الرجال چې دا ټول برابر دي په دې غرض کې دا غرض کې چې لکه هر سړی نبیم جوړی دی شي هر سړی امامون جوړی دی شي هر سړی چې دا په حدود او په قصاصو کې دغه جوړی دی شي گواه وزيد او زيد نذير خاص العين فانه شخص معين دا شخص معين ده لا يحتمل الشركه دا احتمال لشرکت نه لري او الا بتعدد الاوزاع مگر په متعدد وضع سره متعدد وضع سره څه مطلب ده لکه دا څومره کسان دي د دم زید نوم 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 ده نو زید یو ده خو په افراد ډیر دي نو وای افراد یو ده یو فرد ده خو د سره په دمانه اجازه دلال کوي په جدا وضع سره په دمانه په جدا وضع سره په دمانه جدا و سره پوښښ به معنی پرې پوښښ نو نن آسان سبق دی د خاص درې قسمونه ذکر کړل خصوص الجنس خصوص النوع او خصوص العين او د جنس او د نوع تعریفات د اصوليين په نسبت باندې څه دي او داغه مثالونه یاد بشي اور واړو